بسم الله الرحمن الرحیم. دا استغفار د انسان لپاره بهترین عمل دی او الله تبارک وتعالى قرآن کریم کې سوره نوح کې فرمایي چې فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، او دا غي د لپاره 15 فائدې به ذکر کړي. 15 فائدې او هغه فائدہ ګوچا بچی نه بچی بدل الله ډیر کې مال او دولت بدل کې وسره باغونه بدل کې نهرونه بدل کې بارانونه بدل الله پاک راوړي. دسه کم پیغمبرانو بارګه د پیغمبرانو چې کوم دعوت خبر ذکر کیږي سوره اعراف کې هغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام هم خلکو ته وایي چې خلکو بخنه د الله نه وغواړي، خپل چې تاسو کوم ګناونه کوي، کوم نافرمانی کوي، کفر کوي، شرک کوي، دې توبه الله تعالی ته وباسي. نو دا توبه دا استغفار دی. دا استغفار دی چې کله انسان استغفار وغواړي الله تعالی تیر ګناونه معاف کوي، هغه تیر ګناونه الله تبارک وتعالى ختم کی او بالکل سکی تائب من الذنب کما لا ذنب له، لکه دا کاغذ نه مسرک الله تعالی چې کوم دوران کی. نو په استغفار کې ډېرې فائدې د انسان لپاره پرتی دي. د یو ښه سړي نه چاته پوښتنه وکړو ورسې به زما بچی نشته څه وظیفه راته وښیه چې الله تعالی بچی راکړي، هغه ویل استغفار ډېر ووایه. حسن بصري رحمه الله بل یو سړی ولراله د یو مجلس دی ورسې به زما غریبي ده څه وظیفه راته وښیه چې الله تبارک وتعالی مالدار کړي، هغه ورته وویل چې استغفار ډېر ووایه. بل سړی ورته رالی ورسې به خوش کړه باران نشته، نو هغې ته هم ویل ته استغفار ډېر کوه. نو چې کله دا مجلس ختم شو یو سړي تپوس وکړو چې دا تپوس کوونکي 3 کسانو مختلف تپوسونه کول او تا هر یو ته چې استغفار ډېر کوه، هغه ویل او د قرآن کریم سورې نوح حواله ورکړله چې په دا کې الله تبارک وتعالی بندګانو ته وایي چې بندګانو توبه استغفار وغواړئ الله بدل الواد درکړي، استغفار وغواړئ الله به در باندې بارانونه وکړي، استغفار وغواړئ الله به تاسو مالدار کړي، مال او دولت به درکړي، باغونه به درکړي، پاکې به نهرونه درکړي، ډېر څه بدله درکړي. نو محترمو استغفار د الله تعالی بهترینې کلمې دي چې موږ او تاسو ته ښودلې دي چې دا تاسو وایئ، په دې سره تاسو الله تعالی ته ځان نږدې کوئ، ځان په دې سره الله تبارک وتعالی ته نږدې کوئ. نو د دې برکت سره به الله تعالی تاسو ور نږدې شئ. چې کله الله ته نږدې شولئ نو بیا به تاسو باندې الله تعالی د خیر او د نیکۍ کارونه وکړي.